رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت سفر چې مکمل شو او مدینه منوره ته ورسید، نو لومبی حضور پاک قباء ته لاړ. دې ته عوالی وایي. دې کې د مدینه منوره بعض انصار اوسېدل او دا قباء د موجوده مسجد نبی مبارک نه 3 میله یا 15 کیلومتره لري. باخه میلونه 3 جوړي چې نیخ سړېږي او کیلومتر 15 جوړيږي تقریبا. نو قوم دلته اوسېده بنو عمرو ابن عوف. لومبی حضور پاک الته ورغه او دغه قوم د رسول الله مبارک مضبوط استقبال وکړ. لار د حضور پاک په دغه طرف، نو باغې کې رسول الله مبارک ډیر شو. څوک سور نسور یادای، څوک پینځلس. خدما خپل چې کوم په دې طالبانو ته حساب کتاب کړی دی، نو هغه سلیری شروع جوړېږي. سلیری شروع رسول الله مبارک په دغه ځای کې تیرې. خو چې ورسېد سنگار، نو لومبی حضور پاک دا قوم نه مطالبه وکړه دلته به یو جومات جوړو. نو د دې قوم یو کسو کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه، هغه ډېره ښه ده، زما ځمکه ده، ستا چې پکې څومره خوښی نو هغه راونیسه او جومات پکې جوړ. او حضور پاک د هغه په کور کې د هغه په اجره کې ډېرمو. نو لومبی د مدینې منورې د رسېدو نه پس جومات جوړ شو. هغه جومات ته مسجد قباء وایي. لکه قباء د دغه کلي نوم د چې کوم دی دا جومات جوړ شوی. او چې بیا جومات جوړېده نو په خپله پکې حضور پاک مبارک خدمت کړی. بلکې علما لیکي چې لومبی خښته نبی علیه السلام کېښوده، دویمه خښته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کېښوده، او درېیمه خښته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کېښوده. کچه خښتې وې او بیا پې شروع شوه، نو جومات جوړ شو مزیدار. حضور پاک ورې میلمه او صحابه به ورته وی د الله رسول ته مه کوه، ته صرف زمونږ تماشه کوه، مونږ ته چل ښایه. لیکن رسول الله مبارک په خپله په جومات کې خدمت کړی. خښته به یې راوچته کړه، صحابه به ترې واخېسته. زر به یې بله راواخېسته، صحابه به ترې واخېسته. زر به یې بله راواخېسته، صحابه به ترې واخېسته. دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې د جومات ابدي او په جومات کې خدمت دا د پیغمبر مبارک سنت دی او ډېر لوی ثواب لري. روح چې وسم کېږي په جومات کې خدمت کوي. جومات د چا وي نه، که امامي د جومات نو هغه پکې امامتي کوي، خلکو ته سبق ښیي، خلکو له مونځ ورکوي. جومات د خدای کور دی، نو چې د الله کور دی، الله پکې اوسېږي نه، دا نسبت الله ته تشریفاً شوی دی، د الله عبادت پکې کېږي. د جومات نه قیمتي دی بل نشته. او هغه انسان خوش قسمت دی چې دا هغه پیسې د هغه ځمکه د خدای کور کې ولګي. دا به د قیامت په ورځ پته لګي. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. حضور پاک فرمایي چې چا د خدای کور جوړ کړل به خدای په جنت کې کور جوړ کړي. بلکې یو حدیث کې داسې راځي، من بنا لله بیتا بنا الله له بیتا فی الجنة من الدرر والیواقیت. چې د په جومات جوړ کړ خدای پاک بوله په جنت کې د ملغلرو او د یاقوتو محل جوړ، چې د خدای محلي یعنی الله جوړ کې په فرشتو او باغې کې ملغلرې او یاقوت سره کاڼي ولګي چې به مزیدار خمره
बल्कि वो हदीस के दा से राजी कि चा पे जुमात के द चंचने द अगे उम्र द जाल उम्र कारो को मन बना लिल्लाहि मस्जिदन यो जुमात जोड़ को वलौ का वक्र कतातिन द मरगे द जाल उम्र योजे पके जोड़ को नु बना लहू बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह बोला जन्नत के महल जोड़े। वसम की जमानों जुमात की खिदमत करे, जुमात के कार करे, पहले पैसे पर जुमात के लगावे, नियत दा करे कि दादा खुदा कोर दे लमा कोर के जमा सर सो खिदमत की जो खुशहाली गम जिदा अल्लाह कोर के तो खिदमत के अल्लाह खुशहाली दावा है कि देखे बखलक मुंस के इबादत पर पके कई, देखे बखलक एहतिकाफ कई, देखे वो माशुमान कुरान शरीफ ज़दा कई, देखे बखलक नफलूना कई, देखे बखलक दा अल्लाह जिक्र कई, देखे बखलक अल्लाह राजी के छोड़ इबादत इबादत कई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए खैरुल बिक़ा'i मसाजिदुहा, पटोल ज़ुमकों के बेहतरीन अज़मक द जुमात व शर्रुहा अस्वाक़ुहा, और खराब से बाजार बाजारों के अक्सर दरोग हुई लिखेगी, बाजारों के धोखी कीगी, अल्लाह पनु कसमुन पके खोल लिखेगी, कम माल पके खर्चेगी, मुसलमान सर जुल्म पके केगी व बाजार के और दे मार दखले पनु प दरोग कसमुन खोल लिखेगी। मुमजान ल बाजारों न जोड़ा ठीक है, माना नहीं कि यो सड़ी यो दुकान या बाजार जोड़ के करे न पारा, लेकिन दान लदा खैरत द करे गमो का तो दुकान जोड़ के और मार्केट जोड़ के जिमाला बदमियाश से कराई रही जब हम खुरम जमा बच्ची बम खोरी नो जान ला यो दासी मार्केट हम जोड़ का जुमात और मदरसे के पाखैरत के लड़ाई कराई रही दा खुला का जिंदगी दा उखियार सड़े अगर के दा पैसा दा खुदे पकोर लेगे और जुमात की खिदमत करे खदा दर्द इखलास तब जुमात की खिदमत करे, माली खिदमत बदनी खिदमत के सुमरम की खिदमत करे, दादे द्वारो जहान मुबारक सरदार लग गया दे और बजुमात के पखबल खिदमत करे और बेदा खुदा कोर जोड़ जमुन खलक ये होता है कि कोरू न जोड़ई लावल कोर पल जोड़ई और उस तो ब्याज जुमात चंदे ख्वार खुदा मुबारक जुमात अजमा कालू यो पिंजा मर ले और द्रे मर ले यो न पैसे और बल न पैसे और बल न पैसे और बल न पैसे दा चाची शल जिरबो पिंदल ल जिरब अजमका खर सकल पप्लाटुनो ददब दा वस्तु ची यो कनाल जे पके दा खुदा कोर कम प्रेखेवे बाजोला मोले खलक गई दा अजमके दे तासु पैदा करी कदा खुदा पैदा करी दा अजमके दे इंसान जोड़े करी कदा अल्लाह जोड़ा करेगा दाजमक अस्ताद कदा दा अल्लाह दा लिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द मुंग बटोल के जो आसमानों और अजमक के टोल अल्लाह का पाया नो दा खुदा अजमक खुदा ही ना मार के 500 जिरबो स्पेत जिरबो या जिरबो सल जिरबो 200 जिरबा प्लांटेशन बो की जुमात बपके नहीं और को जोड़ा ही हम चाहता तो ये कोटी जुमात पे जोड़ के लगा देर पके जोड़ता निस्ते ने दे जुमातों ने जोड़ का खलक पके मंजूर ना कही पर अल्लाह वरवारा दोनों बच्चों लगा सा खैरत के दान लौका बाद खलक प्लाजी जोड़ी के घटे घटे प्लाजी जुमात पके नहीं जोड़े खलक पके मंजूर न कई वो यो कोटाई और पागा कोटा के खलक गुजरी गया लगा मुस्तकिल जुमात जोड़ता यो चक पके अल्लाह तवक़्क़फ को जुमात तवक़्क़फ का खुद चक पके बोला चिकम खल को तासानी अगर चक दा खुदा कोर तवक़्क़फ का मैं अरेगा दा पैसों दा लोड़े ना खुदा बदल के नुलुम्बे ए यो हदीस के दा से रह मन अल्लक़ा फिल मस्जिद क़िंदीला चाचे पर जुमात के यौलातेन वेजान और खौस यौलातेन यौ बलफी जुमात लवाकिश्त द बिजले फिटिंग के ऊपर जुमात के यौ राडे लगाओ पर जुमात के सल्ला अलैहि 70 अल्फ मलकिन हत्ता युत्फिआ ज़ालिका सिराज तरसो के दीवा नीमड़ शवे औ या जरा फरिश्ते बदल सवालू नो दुआगा रहे औ या जरा फरिश्ते दर दुआ कई तरसो के दा क़िंदील दा लाटे
دا بلف دې سوځېدلې دا رات دې سوځېدلې څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی او یو حدیث کې راځي چې چا په جمعات کې قالین واچاو کارپټ په جمعات کې واچاو درې په جمعات کې خورا کړه اغیم د قصل فاز دي چې او یا زره فرشتي بدل دعاګانې غواړي تر څو چې هغه کارپټ او هغه درې په جمعات کې پرته او شلیدلې نو رسول الله مبارک باندې جمعه ته واجب او بیا باغی کې موږ خپل شروع او هغه کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ول امام الله پاک ډېر عظیم ذات ته او رحم والا ذات ته مکه ته پاتې شو مکه کې به عمره کېده مکه کې به طواف کېده د مکې نه لاړ مدینه منوره ته نو رب العالمین حضور پاک ته وحی خفي ورته فضل کې واچولا او حدیث کې حضور پاک او فرمایل چې کوم انسان په مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړي د الله د عمره ثواب ورکړي څومره لوی اجر عمره په ډېر وخت لګي 2.5 غنټې په عمره لګي او بیا ستړي بنده دومره چې په هغه ورځ عبادت ته شوق بیان کوي او دا لاندې احسان دې 2 رکعات نفل کوا من تطهر فی بیته چې په خپل کور کې دې ځان پاکي وکړي یا په خپل بلډینګ کې یا په خپل رهائش کې او بیا لار مسجد قباء ته 2 رکعات منځ وکړو الله به عمره ثواب او الله صفت کوي لمسجد اسس علی التقوى مسجد التقوى دی دا جمعات چې بنیاد په پرهیزګارۍ کې خوندلې رسول الله مبارک بهر د خالی پرسته ترمذی شریف کې راځي هر د خالی پر کله په عادت او کله په سورلې او پاغي کې به مستا اوس ماجان صاحبان دي کومره والا دي قال ته مزدور کار دي که څوک اسه مدینه شریفه تراشي نو مسجد قباء ته 2 رکعات نفل پکې کوي هر وخت د جمعه د خلکو نه ټکی د خلکو د حضور پاک زمانه نه والا اوس پورې او تر قیامت پورې چې څوک پکې 2 رکعات منځ کوي او د عمره ثواب کېږي دا باندې کمیږي او د دې برابر ثواب با د هغه صحابي کېږي چې چا د جمعه تزمه وقف کړي بیا پکې حضرت عثمان رضی الله عنه هغه جمعه اوس پر د مزیدار خشته جوړ حضرت عثمان رضی الله عنه پس بیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز دوباره روان کوړې خشته کولاوي او ډېر مزیدار جوړ یا د ترکو بادشاہانو هر زمانہ کې چې بادشاہ راغلي مسجد قباء کې کار کړی او موجوده د سعودي حکومت مسجد قباء جوړ کړی دی ډېر خشته مزیدار جوړ کړی اوس پکې لګیا دي لګي نورم پراخه کوي مزیدار جمعات خشته دا صحابي کورم پکې شامل شوی دی کلثوم ابن هدم او خلک دی 2 رکعات 2 باندې کوم ځای سوک صبري دا 2 رکعات میدان لوکل د دې 2 ثواب مې نور تو بخدا مې پلار تو بخ دا مې نکته او بخدا مې پلان کی تو بخ لګي سوک شل رکعات کوي سوک 12 رکعات کوي سوک کم او سوک زیات کوي دا حدیث کې خدا دی چې سوک لال 2 رکعات وکړل ثواب د عمره کېږي خدا الله دا رحم نه لري خبره نه ده ممکن نه چې خدای پاک هر چاله په دې 2 رکعات د عمره ثواب دا غزا نبی را روان شو حضور پاک مدینه شریفه ته د جمعې ورځ د ګل فرض رسیدلې دي مدینه شریفه ته څوک اتم د ربیع الاول یاد یو څوک 12 د ربیع الاول یاد او د ګل ورځ یقیني و چې د ګل فرض ورسېد او د جمعې پر سلیری ورځ پس د جمعې پر تیر د مدینه خلق پته مده چې حضور پاک وکړه راځي مدینه ته 24 دن پس پلار کې وروته نو الته یو محله د بنو سالم هغه کې د جمعې مونږ خلق هم خوشاله کوم به د جمعې منتقل رسول الله مبارک ورلوم دی التم جمعات جوړ هغه کې یو صحابي دی حضرت عتبان ابن مالک رضی الله عنه امام او بیا هغه د دراغ مدینه شریفه ته او بلار د مخلوق خدا ورته مدینه را جمع شوی دی استقبالیه جوړه تنبلون ډبی تنبل د خوشاله په موقع کې یو سړی تنبل وای چې ګونګان پکې نه غوړې لګي
او شپیلے میلے او بل شی وسرنی نو شامی وی په یو لاسینی سو په بل ډبوا د خوشاله په موقع و دونو کې مواله شي د زوی سنتي پاغه کې مواله شي دا سه نور د خوشاله موقع نو تمبل واله شي نو هغه زمانہ کې دا مخ دا پرده نه و د سر د لیچو دا پرده نه و د زنانه په کوټو باندې ناست دي څوک په دې والونو راختلي دي او څوک په لارو کې او ماشومان هم دي او تنبلون نبی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع او دغه بر طرفونو نه د دې درونه د سوار لسم سپومه په موږ راوخنه وجب الشکر علینا ما دعا لله دا تر سوچه د الله کائنات جمع دی په موږ کې سي موږ د خدای شکریا ادا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع اغا کس چې ته الله په موږ کې را لګلې پیغمبر خدای درکړي او دا شی دین درکړي چې دغه په مطابقداري کوي رسول الله مبارک ما شومان تصر ورکته کړ بچي زم خوخه ما او د الله رسول ته مخوره هغه زنانو ته تاسو زما سره مینه تزم خوخه ما او د الله رسول زمو به خوخه تاسو سره مینه مینه یو باندې دار استقبال صحابه یو قبل قدی بنو النجار راغلي د حضور پاک ماما خیل د مدینه منوره ابي توره چولې سو یو طرف ته بل طرف ته چې د پیغمبر مبارک دشمنان کوم دي یا څنګه سو په حمله وکړي روان دي مدینه دا ټول لار مکمل دا 15 کیلومتر لار دا زه په استقبالي رواني او دا ماشومان او لوی روتی دي او حضرت انس ماشوم هغه وی د حضور پاک د وفات نه پس سوي وی په کوم ورځ د دوالو جهان او سردار مدینه منوره تراغه نو اضاء كل شيء هر شی روخان روخان او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف یوړو نو ان لفی دفنه من د حضور پاک په دفن کې وما نفذنا ايدينا من التراب مونږ لا خلاصونه د خور نه نور سندلې مونږ د حضور پاک په قبر مبارک خورې جوړې لا دفن کې مجبولو چې بیا ار یو شی تک تور تور او تیار اگر ما بیا ختم شي خوشحالي د مدینه اور چې رسول الله مبارک راځي خوشحالي وي کبني حضور پاک چې کله معراج ته د الله ملاقات د اسمانونو وته خشته شي کائنات و تخشتری فرشتے استقبال گئی او په بیت المقدس کې یو لک سلیر جرا پیغمبران استقبال گئی پیغمبر مبارک له الله له شان ورکړي ډېر لوی خدای ورکړي بس اهل مدینه او قسمتو د مدینه خلک خوش قسمت او چې یو لوی سپومه او یو نور او یو رڼا او د پیغمبر مبارک د شخصیت خدای دغه په قسمت باندې ورکړي مکه خلق بد قسمت او هغه زمانہ کې اے د مکه بد قسمت او خلق رسول الله دنا الله اے د مکه بد قسمت او خلق دا هغه زمانه کافران یادوم غواړي دا هغه زمانه کافران ابو جهل او عتبہ او شیبہ دا کافران اے کافران او بد قسمت او کم اس کو به دا کې خدای پیدا کړ قدر مونږ واحلوا قومهم دار البوار جهنم دا خدای د نعمت شکریا مدا نکړه دنا الله صبر لوی رڼا ده نه لاړه جبريل براتو قران به وروړه ارش در باندې بن شو او مخلوق دنیا مو واغشتا مدینه منوره ته چې مدینه شریفه ته ورسېد اوس وکم زه دمه کوي یو صحابي الله رسول الله سره ومن مکه بلوی زما بمیل میں بلوی بزما بمیل میں رسول اللہ مبارک او فرمائل ودعوها زما دا او خبره ده و انها ماموره دته د خدای را طرف نه حکم شوی دی چې او خبره کم له سم لاستا د چا د کور مخه د زبانه سره دی هغه میل او خروانه د رسول الله مبارک په سست یو ځای سم لاستا چې سم لاستا نو بیا پاسه د زر او دا سه ګرځیدا او دا زمکه به بویولا
او واپس را لپا خپل زور ځای باندې سملاستا چې څنګه سملاستا اوخه او خپل خپې خورې کړلې دا د چا قسمتو دا د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قسمت داغه د دروازې مخه وا ورمن به کړو د رسول الله مبارک کوم سامانو ورته او تختا الله پاک د ابو ایوب انصاری په قسمت رسول الله مبارک لیکل چې دا کربلون به دی راکې خوش قسمت انسان ابو ایوب انصاری د خزرج قبیله سره تعلق لرو د بنو النجار قبیله سره تعلق لرو هغه قوم سره تعلق لرو چې کوم د رسول الله مبارک ماما خېلو د حضور پاک د نیکه مور د عبد المطلب مور سلمہ د هاشم خدا د دې د قوم الله مخلوق ته خیر په پیغمبر مبارک ورچ احسان نشتا کتل دې نو خپل ماما خېلو ګرځل او یو تاریخ نام غوړي لیکلي چې دا کور په حقیقت کې د رسول الله مبارک خپل کو ډېر موده مخکې د یمن بادشاہ د یمن بادشاہ ته توبه وي هر بادشاہ به د یمن توبه دا کم توبه او نمونه بعض علما لیکي خو حقیقت نشتا په دې لار تیرې ده او هغه سره خپل عالمان مو خپل خلق مونو دې ځکه دمه وکړه چې دمه دلته وکړه نو خپل عالمان ورته وي چې صاحب دا هغه کلی دی چې د آخر زمانه پیغمبر به دې کلی ته هجرت کوي دلته راځي او دلته به اوسېږي او دلته به دفن کېږي هغه بس دمو دکړه خیمه مرګرو ته مو چتاوي مال پوره تحقیق وکړي هغه کتابونه کتل او پوره تحقیق چې علماء کمیټي پوره فیصله وکړه چې دمو غالب ګماندار چې د آخر زمانه پیغمبر کې راځي دا کړي بس هغه یو چلو هغه یو کور جوړ دو منزله کو او دا د آخر زمانه پیغمبر دا کور جوړو او په خپل عالمانو کې کوم نیک عالمو هغه پکې دی راځي او هغه د قرضونو دار سے تنظیم وکړو او اتبع په دې کور کې اوسېږي کستا په جون کې د آخر زمانه پیغمبر راغی دا کور دا غلي وته پرې او کستا جون کې رانه ته بل دوی ته وصیت کې چې بچي کستا په جون کې راغی دا کور دا غلي وته پرې دی او کله دوی په وخت کې رانه نو به خپل دوی ته وصیت کوي اب خپل ته وصیت کوي او دې توبه بادشاہ یو ختم لیک نبی علیہ السلام ته چې دا کور ما تعالی جوړ کړی دی او دا ستاره کا هر کله تراله دا کور بستای هغه عالم چې وفات شو هغه خط خپل دوی لور ازوی چې ملکیدا خط خپل دوی لور اج ملکیدا خط خپل دوی لور اج ملکیدا خط خپل دوی لور چې دا بچی تا سره وې دا نسبن مسر روان او دا کور د اخر زمانه د پیغمبر دا کورم دا او دا خط په مرکه وې دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا هغه عالم واسیو چې رسول الله مبارک ورغه دا کور د پیغمبر مبارک په حقیقت کې او ختم ولا ورته چې صاحب نسبن د توبه بادشاہ دا خط تا پاره یو دا پیغام دا ورسو لیکن بیا حضور پاک سے موده په کور کې اوسېدل لري مستقر نه دی اوسېدل ځان نبی خپل کور جوړ کړی او واجب دا و چې ابو ایوب انصاری کر حضور پاک ډیر شو نو ابو ایوب انصاری ته وی چې مال مېلمانه راځي او مال خلق راځي نو تبه مهرباني کې تبه بر ډیر شي او زبلان دی ولې کذبر په دویم چت کې مو دا مېلمانه راځي او مال بل راخیږي نو پتا باندې او مېلمانه ستا په کور والا دیریږي را تیریږي نامناسبه الحمدلله هغه ویخه ابو ایوب انصاری وای د منبر او رسول الله مبارک لاندې وی د شپې را تخده وای چې سړی دم څه غلطي وکړه نو خو سوچو نه کا حضور پاک بلاندې یو مونږ به بړې زمون خپې به رسول الله مبارک د پاسه ابا زمون د خپونه لاندې وای دا خو غټه بیا ده
یاره واقعي ښځې دا خو خو نه کړل دا به څه کوي وایي موږ په دې سوچ کې وو چې موږ سره یو لوښی و په هغې کې اوبه وې وایي ارانه واوړېده اوهو دا سوچ وو دا اوبه خو به په دې چت کې لاندې وبهېږي او چې د په حضور پاک ورو دا چت ونه ستېږي نو موږ سره یو غټ څادر و بل څادر نو هم پکې کېښود په هغه اوبو کې چې هغه اوبه ځان ته راکاږي چې د اوبه په حضور پاک ورو نه ستېږي وی دقه یو څادر او بل نور سره او سمه یخني وه ګړزېدو د یخنۍ نه او څه چله مو په د دیوال غاړې ته زه مدرېدم او ښځه مې مدرېده چېرې حضور پاک خو د دیوال لا خوا کې نه دی لږ منځ کې دی چې زموږ د خپو لاندې نه شي وی ټوله شپه ما او ښځې په هغه یخنۍ کې رپېدو او د دیوال غاړې ته م تېره کړه او چې سار شو نو راکوز شو حضور پاک ته م درخواست وکړو چې د الله رسوله پیغام ټوله شپه دیوال ته راتېره چې سته زموږ د خپو لاندې نه شي دومره ادب و دونه احترام موږ نه دا کار نه کېږي ته به بری او موږ به لاندې ته به زموږ د خپو لاندې خو نه رسول الله مبارک وفرمایل چې نه خیر دی که تاسو بری او زه لاندې نو څه بېادبي نه ده او نه څه ګناه ده خو که زه بره شم نو دا سړي به راځي او هر وخت به ستا ښځه به کور کار کوي او دی به پرې راتېرېږي دا نامناسبه ده نو هغه ورسره بیا ومانله دلته ملومبې پیغمبر مبارک څه چل وکړو د ټولو نه مخکې جومات دلته م جوړ یو ځای د دو یتیمانانو د یو نوم سهل او د بل سهیل وی دا ځای خوښ د جومات دپاره هغې وی ډېره ښه ده دا خو یتیمانانو پلار یې مړ او ترې جمدی و نو ترې وی بلکل دا زموږ دپاره سعادت دی دا ځای موږ جومات ته وبخښه څه خبره نه ده یتیمانان دي د یتیمانانو له به زه بل ځای عوض ورکړم په خپل پټي کې نبي علیه السلام وفرمایل نه ده دا خیراتي نه الو پیسې به درکړو هغې وی نه پیسې نه الو رسول الله مبارک وفرمایل نه پیسې به درکړو دا یتیمانان دي واړه دي نو لس اشرفی لس دیناره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل جیب نه ورکړې او د مسجد نبوي لومبۍ ځمکه حضرت ابوبکر په لسو اشرفو په خپلو ذاتي پیسو واخیسته څومره هوښیار تر قیامته پورې په مسجد نبوي کې چې یو لمونځ کې نو یو حدیث کې راځي یو په 1000 ثواب دی او بلکې 50,000 چې په نورو جوماتونو کې 50,000 لمونځونو کې او په مسجد نبوي کې یو لمونځو کې ثواب برابر دی دا چې څومره خلک پکې لمونځونه کوي تر قیامت پورې د دې ثواب به نه کمیږي او د برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق پر عمل نامه کې لیکل کېږي جومات ډېر قیمتي دی وروڼو خوشحاله شئ چې چا جومات کې کار وکړو جومات ته ځمکه ورکړه دا مونږ چې په کومه ځمکه باندې مونځ کوو رښتیا ووایه دا چا مسلمان به جومات ته بخښي څومره منځونه پکې کېږي څومره قرآن تلاوت کېږي څومره پکې مدرسه د شکر دی ماشومان پکې ناظره او حفظ زده کوي او د جمعې څونه منځونه او بیانونه او درسونه زموږ ستاسو به نه کمیږي د دې برابر ثواب به د هغه چا کېږي چې هغه ځمکه بخښلی دی او یا په دې جومات کې په دې عبادت کې چې چا پیسې لګوي لس اشرفی ورکړه 30 بائی 30 او یا بعضې کتابونو لیکلي چې 30 بائی 35 یو طرف 10 میټره او بل طرف ته 15 دا د جومات ځمکه او بیا پکې رسول الله مبارک په خپله خدمت شروع د کجورو بوټي پکې هغه ووال او هغه غاړو ته کېښودل چې سپی مې او خره پې نه راځي حیوانات نه راځي او ځمکه اواره کړه او چېرته زاړه د مشرکانو زاړه قبرونو هغه یې وکنیستل او اواره یې کړه نو د حضور پاک په لومبۍ زمانه کې مسجد نبوي مبارک دا ګورې خالی صرف یو میدانو خالی میدان صحابه به چانکر راوړل دا نوي قاقان او دا به اچول چې خټه پکې نه جوړېږي او بره پې بیا څه موده پس د کجورو سفر جوړ ستنې د کجورو وې او د پاسه ور باندې د کجورو څانګې واچولې چې باران به شو څڅېده دا مسجد نبوي او د جومات نه بار یو چبوتره جوړه کړه پکې مدرسه وه صفه ورته وایي لوړ ځای طالبانو په هغې کې سبق وی
حضور پاک سره چې کوم صحابه دی رو نو قرآن به زده کو او د رسول الله مبارک نه به حدیث تکو او رسول الله مبارک بناستو او صحابه کرام به راته د قرآن درس او د حدیث درسونه وکړي التملون به جمعات دلتملون به جمعات بیا خدا بل شان جمعات ته رسول الله مبارک فرمائی ما بین بیتی ومنبری روضة من ریاض الجنہ زما دا کوٹے او دا منبر پمیاس چی کم ازمکا دا جنت دا باخچون باخچر الکا دا جنت دا باخچون سنگ باخچر و جنت کے با اگر جسمانی او روحانی سکون بی خلق بخوشالی او دقل تا جسلی لال سے قسم دے دا حضور پاک پا جن کے خوشالی بلشان و قسم پا کی بندہ خوشالی جنت کی جسمانی سیرابیدل دوڑے دا دلتا دا رسول اللہ مبارک نمبر روحانی سیرابیدل کے دا او بعضوی دا ازمک راغل دا جنت ندا او بیا با دا قیامت برد دا ازمک اللہ والی پا جنت کے بیٹی ادھے وجہ بعض علماء لکی ویچے دا غزی لور سے دعا کے نو دا سے دعا پچی اللہ پا دنیا کی دے دا جنت زمکی لارا وستم خدا پا خیرت کے ممد جنت زمکی نصیب کے ومنبری علی حوزی منبر میں دا حوزی کوثر پا غارہ پروت دے نیو توجیہ علماء مدقہ کئی کہ دا زمکا با اللہ والے دا حوزی کوثر پا غارہ بیٹی قیمتی اعلی مزیدار جمعہ یا دا حضرت ابو بکر صدیق زمانہ کی عمر کا جمعہ تو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی جمعہ تک فراخ ہے قبل طرف تے اسو سفر زیاد اور جدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ رہا ماشاءاللہ ناشنا جمعہ تے جوڑ دس جمعہ تے جوڑ کر دس چہ دا برمانے والا لرگے رہو دا برمانے اعلی لرگی و تک سر سر بیخن ساجوتا وی پاربے کے امم پختو کے وتا ساگوان وی دا دیار او دا نخچر نا قیمتی لرگی او دا اٹرینے والا پا اتیانو باندے پا اوخانو پا دریابونو کے کانی روڑا تیلونا او دا سس کانی روڑا چی یو ستند یو کانی نوا او بخاری کے راضی منقوش نقش و نگار پیشے سیب خلق و خبری شروع حضرت عثمان پیسے دا بیت المال برباد دے او جماعت کے نقش و نگار جو کو دیو کرل نو اگر جماعت کے پا منبر کے ناستو خلق کے راغون کر وی ما متعلق خلق سے خبر ایتری کر وی خلق وی کہ دا حضور پاک پا زمانہ کے جماعت کچو دا پوخ کر دے خون اقلد وی گو رہے وہ رہے وی دا رسول اللہ مبارک پا زمانہ کی دا خلق کورونم کچو جماعتم کچو نو چی دا خلق کورون کچو جماعت کچو نو بدی نخکاری اس دا خلق کورون فاخری و دا خدای کور کچه دے نو بدا خبرہ ندا چی خلق دا خپل پاکو کورون کی و دا خدای پا کور دے کچه دویم دا چی ملمان راشی وی بچی دا خپل کورون فاخری و دا خدای کور کچه دے دا دوی خود عبادت سر و دا اللہ دا کور سرمین نیست او دریم هم وای وی تاسو وای چې در بیت المال پیسې لګولې دي وی قسم په الله چې دا سما کړی دي ما په خپل پیسو کړی دي دې کې مې د بیت المال یو روپے نه لګول قشته جمعه او غیر چا پیر چې کوم کورونو په بیا واغشتل هغه په شامل کړ او چې کوم امهات المؤمنین وفات شوی وي دا غي کورونه په شامل کړ او چاله بار کورونه جوړ کړ او کورونه ورته شامل دیر خشته جمعه بیا رستو پکې توسیعات هم شوی دي خشتوال هم شوی دي علماءونو په موجوده زمانہ کې د سعودي حکومت لاول عبدالعزیز او بیا د هغې نه پس فهد او بیا د هغې نه پس پکې عبدالله هم کار کړی یو داسې خشته جومات دی جوړ کړی دی قسم دی چې سړي دی پکې مونځ خوند ورکوي خشته قالینونه پکې پراته دي په ټوله دنیا کې دویم نمبر غټ جومات دی د بیت الله نه پس داسې ګمبتونه پکې جوړ شوي دي چې په هغې کوم نقش و نگار دی او کوم غني لګېدلی او ریموټ کنټرول والا دی په ریموټ باندې مازدیګر اخوا شي
نو خلقو ته بر اسمان ښکاري او چې سار نور لګي نو بیا هغه ګمبد رو را رواني پاټلې ورته لګېدلې دي نو بیا برابر شي او چترۍ پکې لګولې دي صاحب چې څوک تلي تپوس ته په یو بټن ټولې چترۍ کولاو شي نو لاندې ښه مزېدار سوري دي او چې کله مازدیګر شي نو هغه چترۍ راغونډې شي او مناره ته جوړه شي خشته ښکلې هوا لګي او رڼا لګي او داسې بیت الخلاګانې پکې جوړې کړې دي ملاغه بیت الخلا کې بدل ناس ته امینه خوان درته تبه چې پکې بس ناس وي خشته ښکلې اعلی مزېدار د کافرو دا ګولې پکې وېزان دي او په جمع کې پکې اوبه تلماتي به په وړو کې پکې یخې اوبه وي اعلی د ګاډو پارکینګ دی پکې دوه چته او ګیر چاپیرا میدانونه دی پاغی کم خلق او اس میں اوریدل چې نورم ګیر چاپیرا باندې د اونړولې د ختم کړو سنړی او جمعات نورم فراخه کوي ماوی د رسول الله مبارک جمعات ته سه مسجد نبوی دی نو الله د مخلوق پړه کې دی جمعات مینا چول الله محبت چول جمعات ته خلق لار شي پکې منظم او د مانځنه پس بیا لار شي د دوارو جهان مبارک سردار ته مخامخ ودرېږي او سلام واچي سم خوان کوي نو حضور پاک لومبه دقه جمعات جوړ یو وخت کې پکې په زرګونو خلک اوس منځونه کولی شي او د اختر پرواز خو رکوټ اختر کې بیا دنیا یې سیبا دا سړکونه ډکي ګیر چاپیره سړکونه دومره ډکي چې داسې په دې لارو کوڅو کې او د بلډینګانو په دې منځ کې دا خلک ولاړ خشته مامان ښکلې اعلی قرائت او ښکلې د شریعت مطابق مونځ مزېدار بارونه قضیر نو رسول الله مبارک راغی مدینه منورې ته هلته دا نه بیا کور جوړ کړ او چې بیا کمه بیبي به راتله یا ودېده به نو هغې له به ځان خپل کور جوړاو 9 بیبیانې ورسره وې او هغې له 9 کورونه جوړ کړي او د بیبي عایشې صدیقې کور دا بالکل د جومات سره خوا د جومات مشرقي طرف ته چې د هغې دروازه دا جومات طرف ته وه نو حضور پاک په هغې کړکۍ را دننه شو جومات ته به راغی او چې کله به اعتکاف کو نو په جومات کې به د هغې د کوټې د دروازې سره خوا کې اعتکاف کو کله به سر په هغه دروازه کې ور دننه کو عایشه بیبي فرمایي سر به را دننه کو نو ما به وله سر وینځه رسول الله مبارک د دې نه علاوه څه کړي دي د دې نه علاوه په مدینه منوره کې یو مدرسه جوړه کړې یو مدرسه خو د قباء ده قباء جمعه جوړ شو هلته مدرسه شو دویمه مدرسه د مسجد نبوي د صفه کې وته وه هلته خو د پیغمبر مبارک استاد و انما بعثت معلما او صحابه به ناستو قرآن او دین به تېز زده کوه او د هجرت نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل مدرسه جوړه کړې صحابه ته وی چې لاړ شي یو صحابي حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه داغه پکور کې وی ډیر شي هغه مطالبه کړې و صاحب دا مهاجرین بدلان سره بولل یو نابینا صحابي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا ورکل ودی به خلکو ته قرآن ښیي او دین به ښیي عقیده به د ټولو نه مخکې دا مدرسه وه دا د رسول الله مبارک د هجرت نه مخکې دا مدرسه وه عموما یو خبره درته وکړم خفه کېږئ به زمونږ خلک مونږ خو شکر الحمدلله مسلمانان او مونږ په زړه کې هر سړی وایي چې زمونږ د خدای سره ډېره مینه ده او هر سړی دا وایي زمونږ د رسول الله مبارک سره ډېره مینه ده او دا که ته مولا دا وایي مړه وایي ستا نه زما مینه زیاته ده لیکن په میدان بیا دا مینه نه هره زمانه کې ده مدرسو سره خلک ښه سلوک نه کوي شکر دی نیکان خلک هم شته دا مدرسې هم د دغه نیکانو خلکو په امدادونو باندې چلېږي خو بعضې به ووایم ټول به ونه وایم بعضې خلک د مدرسو د زړه نه مدرسو سره جوړ نه دي
د جماعت په طرقه او د مدرسې په طرقه نه خوشحالېږي. دا مسلمان منافق دی، منافق چې کم انسان د دین او د اسلام په طرقه نه خوشحالېږي، چې کم د قرآن په طرقه نه خوشحالېږي او د اسلام په نشر اشاعت او په خوروالي نه خوشحالېږي او د اسلام په طرقه نه خوشحالېږي، دا که په خولې مسلمان دی منظم که یو کلمه مو خدا دړنه د اسلام غلبه نه ده منلې، دا منافق دی. نو چې هلته مدرسه جوړه شوه د مدینې خلک راغونډ شو، میټینګ یو په زرګو خلک، ټول د مدینې خلک. څه چل دی نه که یاره دا اسعد ابن زراره د مکې نه څه خلک راوستلي ځان ته مسلمانان اوس نوي دین خورئ او زمونږ دین ته خراب دین وایي. مونږ ته وایي تاسو کافران یې دوزخ ته به دی، تاسو پلاران نیکونه دوزخ ته تللي. هلکه دا څنګه چل دی؟ او دا نانې ورو ورو خلک هم ورلړئ د پښلل پکار دي. ګورئ دا دي رانه خورېږي زمونږ دین تباه کوي. یو نوجوان هلک اسید ابن حضیر رضی الله عنه هغه ویل لکه صبر وکړه اول تحقیق پکار اسې پروپاګاندا باندې مزه زه ورځم او دا اسعد ابن زراره زما دوست زه اول معلومات کوم چې دا خبر ټیک ټک وغانه نو که خبره ټیکی نو زه ورته چې دا مسلمانانو شاو او که نشوي بیا به ورته ډېره خبره ده. اسید ابن حضیر ور دروازه ورته وانه اسعد ابن زراره ولا روت مرګري په خیر سلام علیکم څنګه چل الکه اورېدلې مېری چې تا د مکې نه څوک راوستي خلک او سنوي دین خورای او زمون دین او زمون خدایانو ته بدل ولې د مدینه ټول خلک ستا خلاف راوتل در باندې راتل او ما وی زو ورزم زما دوست دې پویو خلک خوشاله کړ د قوم مقابله نشي کول ټول قوم در باندې راځي د ملمنو په دین بیزتی شو استاد مشي لہذا د خلک خوشاله نوې دین دا مخ ور او بس اسلام نه زور دین اسد ابن زراره خيارو هغه وی اوسېدا ته خو زما دوست دی راځه تا اوستا کول راځه ادم نشه خلق ته په خپل وسره خبرې وکړه نو کله خوښ نشو خراب خبرې کوي نو ست اختیار دی مان ته پوسټ کو مکه دې اشاره او که خلک یو سمې خبرې کوي زما میلمان دی ولې رمانه میلمان اشاره هغه دا خو پیاره خبره اسے ورنن وته هغه نابینا صحابي عبد الله ابن ام مکتوم هغه ته وی د سره یو څو خبره وکړه هغه وته قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې کوم سړی د رسول الله مبارک شاګردي او حضور پاک وته قرآن خولي پستر ګورن هغه چې د قرآن کوم تلاوت په کوم شوق وته او سید ابن حضیر خاموش او دا سدي اتا ما تاسو یې عربی کې د قرآن دی عربو په پوهېدل دا دې سوې دا څه شی دی دا زموږ د الله کلام د قرآن شریف زموږ په پیغمبر نازل دی د خدای طرف داسې خو ما چاته نه دی اورېدلی دا خو ډېرې ښې خبرې دي دا خو ډېرې خوږې او درنې خبرې دي ستاسو د دین څه نوم دی زموږ د دین نوم اسلام دی په دې کې به څوک څنګه داخلېږي بس دا ټکي به وایي چې اشهد ان لا اله الا الله الله یو دی شریک نه لري واشهد ان محمدا عبده ورسوله کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ مقرب بندہ او دا خدای رسول دا بس حسین ابن حضیر کلمہ شہادت ہوئے خدای مسلمان تلی سب مسیو اللہ و ہدایت فرمائے لا قوم تویہ قوما اگر خلق کو ما پولی دل ما وصل خبر اکڑے خصام خلق دے نیکان صالحان خلق دے دا دین خصام دین لے مونږ چې يهوديان و چې د اخر زمانه پیغمبر برازوم دغه دي زه خو مرګري شو او لکه کنه پوه نشو دوکه سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د اوس قبیله سردار هغه زوالغم چا چې د مسلمانان راوستي اسعد ابن زراره زما د ترور لري زما رشتہ دار زه پویم کپه شوخه او کدا مسلمانان یو نشلل نو زه به قوم سره ولاړې مغه سره نو درېږي ډېره چراغ دروازه وته وغاله اسد ابن زراره ولا روت الک اسد د ترور زویا د مکې نه د خلک راوستي د نبی دین خوري او زمون دین پسې بدر دوی ټول د مدینه خلک ستا خلاف راوته دي خو ما وته زه ورځم زه پویوما ورته قوم مقابله ګران را داخلك شړه
او کدا دې ونه شړل نو قوم در باندې راځي ګورې زه دې مرګ پرسته نشم کولی زه به هم د قوم ملګری هغه ورته وی راځه ته تا دننه کوم ستا خپل کور دی خلکو سره خبرې وکړه که خبرې ښې وي نو میلمانه دي ولې را باندې شړی او که خبرې بدې دي او ستا خوښې نه شوې ما تاله اختیار درکړه ما ټول سو شړی یاره دا خو هوښیاره خبره کور ته یې دننه کړه همغه نابینا صحابي ته یو څو خبرې ورته وکړه هغه خبرې څه دی د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع سعد ابن معاذ واورېدل اوه دا څه شی خو عربي و قرآن عربی کې دې په پوه شو دې خو زما پړه کې کرښې جوړې کړې دا خو زما زړه کې ورننوت دا څه شی دی وی دا زمونږ د الله کلام دی د رب زمونږ په ښکلي پیغمبر یې نازل کړی زمونږ ستاسو د هدایت لپاره لا احسن من هذا د دې نه ښکلی شی بل نشته دی ډېر مزېدار ستاسو د دین څه نوم دی اسلام څنګه به پکې سړی داخلېږي دغه کلمې شهادت به ووایي نو سعد ابن معاذ کلمه شهادت وی خدای مسلمان کړي هلال قوم ټول ناس قوم ته وی قومه د څنګه سړی وی ته خو ډېر ښه سړی ناروغ هم کلی ونې نه ته خو زموږ مشر یې وی که زه یو فیصله وکړم زما خبره به منې قوم ورته وی صاحب قوم خو وی چې نن سبا خلک په دې خوشحالېږي چې راځئ چې پې ورغلو نو قوم ورته وی چې بلکل چې ته مخکې کېږه موږ درپسې یو وی ما روستو نشه سوال نه پیدا کی تب یو خبره کې موږ بدن روستو کېږو وی خنو لاړم دا غوي خبرې مې وره ډېر نیکان خلک او پاکان خلک او ډېر ښکلې خبرې او دا هغه دین خورئ چې کوم دین د آخر زمانې د پیغمبر دین موږ چې به د یهودیانو نه اورېدل مدینه کې یهودیان اوسېدل او هغوی به د آخر زمانې د پیغمبر صفت کو چې راځي به دا همغه پیغمبر دی دا همغه دین دی او قرآن دی او سوچا او زه پرې ملګری شم او تاسو ته مو وایي چې ملګري شئ هغه زرګونه خلک چې د مسلمان خلاف و د پیغمبر خلاف راغونډ شوي او د مدرسې خلاف راغونډ شوي هغه ټول په یو ژبه خدای مسلمانان کل کلمې شهادت دی حضور پاک چې مدینه شریفې ته راته نو میدان ورته پاک او صفا مدینه رڼا رڼا وه زما وروڼو دې نه تاسو اندازه ولګوئ یو الله هر وخت د حق مدد کوي ٹھیک ده حق خورول ګران دي تکلیفونه پکې راځي نبی علیہ السلام څومره تکلیف برداشت خپل وطن پرې ښودل آسان کار دی او دومره لوی سفر د هجرت آسان کار دی ګران کار لیکن مدد الله د حضور پاک مدینه دار اسلام وګرځي مدینه د جمعتونو نه ډکه شوه د مدینې کور کور د اسلام نه ډک شو د مدینې بچې بچې خدای حافظ او عالم کړ د پیغمبر مبارک د برکت او انصار ډېر هوښیار خلک او انصار خوش قسمت او رسول الله مبارک د په قسمت خدای پاک ورونسه او ملته دفن شو د وفات په مدینه کې وشو بل چې کوم ځای ته حضور پاک لومړی ځي جومات جوړوي دا مستاسو لپاره نښه ده چې کوم ځای څلور پنځه شپږ لس کوره کلي جومات پکې مخکې جوړوي او د جومات خدمت کوي او جومات کې صاف دی او بل مدرسه یو جومات یې جوړ کړه دین مدرسه بل جومات یې جوړ کړه دین مدرسه او دا اسد ابن زراره په کور کې د دین مدرسه وه الحمدلله نو تاسو له مسلمانانو له پکار چې مدرسې ډېرې کې د دین مدرسې او عالمان جوړ کې او حافظان جوړ کې خپل یو یو بچي حافظ جوړ کې یو یو بچی نه عالم جوړ کې د علماء قدر وکړي مینه ورسره وکړي د مدرسو سره مینه وکړي او د مدرسو باندې خرچې وکړي پیسې پرې ولګوي عالمانو سره مینه کوي د خدای دپاره او د جوماتونو سره مینه کوي او د رسول الله مبارک دغه دین چې هغه ورته څومره خواري او محنت کړی دا دین امت ته ورسه قسم دی نن زه به چې د بله جمعه په دې بیان وکړم نن دومره د رسول الله مبارک دین زموږ نه په تیزی روان دی چې درته نشم او څه پته نشته ماته پته یو خو بې حیایي دومره ډېره شوه بربنډتوب په دې سوشل میډیا تاسو وګورئ جنکۍ غونډې بربنډې شوې لوپټې غورځولې جنکو لوپټې خو ځکه کمیسونه یې غورځول په بنینونو کې ګرځي پرتوګونه یې غورځولي په جانګو کې قسم په خدای ګرځي مسلمانان یې جنکۍ حیا لاره ختمه شو برباده شو پیغمبر مبارک دې دین له راغلی خلک په ګډا سره رقصونه دی او ګډاګانې دي او بېدینه چې خورېږي او هلکان او جنکۍ په یونیورسټو په کالجونو کې هغه ګناهونو باندې سر دي چې د حد نه
د ماسخوتن او د نیمې شپې د اسلام آباد او د پېښور په دې لارو کوڅو کې دا زناکارې جنکۍ ولاړ او زناکاره لکان په موټرو کې ورپسې ګرځي او کورونو ته یې بوځي او دغه بدعملۍ شروع پته نشته تاسو ته د مارونو مونږ خو د داسې کلیو شکر دی چې ایمان هم پکې شته اسلام هم پکې شته تاسو دې غټو غټو ښاریو ته لاړ شئ چې پته درته ولګي دې دپاره پیغمبر راغلی رسول الله مبارک دا محنت چې کړی او څه لپاره یې کوو چې دا بربنډتوب ختم شي بے حیائی ختم شي حیا راشي خو هلکانو په جنکو کې حیا راشي نن دومره بے حیايي په تیزۍ خورېږي په تیزۍ چې سیلاب هم نور په تیزۍ نه خورېږي تاسو سره خو دا ټک موبایل شته په دې کې درته پته لګي ګناهونه څومره عام شو برای نام په خلکو کې ایمان او اسلام پروت دی ګنې د اسلام په طرف څوک هم نه دی خوشحاله د مدرسو په طرفو کم خلک خوشحاله دي رونو پیغمبر مبارک زمون پیغمبر مونږ ایمان راوړ ډېر محنت یې دې دین له کړی ډېره خواري کړی کوم دین له چې هغه محنت کړی هغه دین ټینګ کې هغه خور کې دا دین مخلوق د خدای ته ورسوي او چې څوک د دین خدمت کوي هغه سره مینه کوي او محبت کوي د شیطان په چالونو کې منع ده د دنیا زندگی او ژوند او مال او دولت د خدای په لاس کې دی الله به سره مدد کوي ان شاء الله دعا کوي چې الله په موږ تاسو باندې رحم وکړي دا رسول الله مبارک وروړل شوی دین دا خدمت خدای زموږ او تاسو نه وایي اولاد د فتنو او آفتونو مصیبتونو په نامه کې وسات الله دې مریضان له شفا ورکړي وای دوستان دې ټلیفونونه هم کوي بیماران دې الله دې ول روغ صحتونه ورکړي زموږ باید دوستان دې په خبر دی یو ځای بل هغه تم څه مشکلات پریشانې دې الله مشکلات پریشانې په خوشاله باندې بدل کړي دا چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکړي دا چا بچی بیماران دې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي دا چا په کورونو کې پریشانې دې الله په خوشاله یې بدل کړي خدای رضوان له روغ صحتونه ورکړي به اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دې نارینه اولاد ورکړي خدای موږ رسول الله مبارک خپل دین باندې ژوند او مرګ نصیب وګرځول خدای ایمان هم نصیب کې یا الله چې چا یو بل سره رواني دشمنه طرفګنې بغضونه حسدونه دي الله پر هغه باندې بدل یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړي خدای د ملک حفاظت وکړي الله زموږ د ملک حفاظت وکړي او ملک هم پړې بحرانونو کې د دوه کې چې خدای پاک دا بحرانونه تلري او زموږ د عمل خدای مضبوط کی او خدای پاک په قرآن باندې آباد کی په سنت خدای آباد کی او ډیره سخت ګرمي ده تاسو دعا وکړئ تاسو دعا د جمعې مرګري د لری د زین دعا الله قبل الله د رحم باران الله د رحم باران یا الله د رحم باران خدای ګرمي ده او بم نشته خدای د رحم باران الہ العالمین چې څومره دوستان د لری زین زموږ دی مانځل راځي خدای هغوی د دنیا او د آخر برکات ورکړي یو یو قدم ولا جلونه ورکړي دا د بدرخیلو د کندي د بادر لاله خدای پاک دې عمر ورکړي د هغه کور والا وفات شوي الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د خټ د عارف الله د ولی استاد دیو ډېر خالق عارف الله نوجوان لکو او ډېر خالق هغه وفات شوي دی غریب کینسر دعا وتاو کې خدای مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشاله نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي د غزګي او په الله نه فاتح الله هغه وفات شوی دی الله دې وبخي او الله د آخرت خوشاله نصیب کړي وارثانو له صبر ورکړي او دا عبدالرب مولوی صاحب دوی ادریس استاد جی او وفات شوی پرون یقین کې عبدالرب مولوی صاحب دې درمن دا سی وجل الغریب چې د حد نه ما د شپږ اشکال مې دې خدمت وکړ په ما سوته نه را سره ډوله یو کوی ما دې چې مرما یو 100 منټه پس بیا وفات نو خدای پاک دې وبخي الله دې د آخرت درجه نصیب کړي او خدای پاک دې مولوی صاحب له ټول خاندان له صبر ورکړي عمر خطاب کولونو کې وارث وفات شوی دی الہ العالمین دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي دا خو ډېر کسان د شی د میر دوستان نوسی وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي وارثانو له صبر کړي سوراب جی صاحب ته بیا هم د حکومت کې کړی و الله دې آخرت ټول درجات نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر وکړي دا بشیر جان تم دوه کې د مشکل دی یا مشکل ولا خدای په خیر او په خوشاله وکړي خلک په ممنوع وخت کې اذان کوي ممنوع وخت کې سنت کوي
د وخت نه مخکې اذان به نه کوئ چې وخت داخل شي بیا به اذان کوي او دغه دا شوه او د لښتي په غاړه چې سپیدار ولاړي پټي ته نقصان ني په دې سپیدارو کې عشر نشته ها په دې کې عشر نشته